كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زل سوا دري اتیایم نمبر حدیث شریف دے 1583 نمبر. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه نے روایت تے اللہ پاک دے راضی شي، الله پاک دے د خپل ځان ناراضي کی، زما ستا او د ټول امت د طرفه د الله پاک بهتري بدلی ورکی. قال ابو هريره رضی الله عنه فرمائی قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم چې د الله پاک را لېږل شوي صادق مصدوق رښتینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. د پیغمبر علیه السلام وینا ده، کوم پیغمبر کلمه چې موتاویلې ده، کوم پیغمبرم چې ایمان دی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من حبب چا چې دوکا ورکا زوج امرئن یو سړي کوروالا ته، چا چې دوکا ورکا د یو سړي کوروالا ته ښځې ته، او مملوکه یا د چا غلام له دوکا ورکا فلیس منا، نبی علیہ السلام فرمائی دا کس زمونږ نه دی. رواه ابو داود، دا حدیث امام ابو داود رحمه الله روایت کړی دی. خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة ای افسده وخدعه. د خبب معنی کړی دا، خبب دی ته وایي چې دوکه ورکول، یو سړی خراب کی او دوکه ورله ورکی. د حدیث په شرح کې بیا د حدیث وضاحت کوونکي علما فرمایي د چا بیبي لا دوکه ورکولو مطلب دا دی چې د دا بیبي د خاوند په خلاف باندې راپاره کی. یو بیبي او زنانه د خپل خاوند په خلاف باندې راپاره کی، داغه بیا ډیر صورتونه کې دی شي. مثلا یو سړی د یو زنانه مخ کې د هغې د خاوند برایي بیانوي، ستا خاوند کې دا چل دی او دا چل دی، ړېتې نه تورۍ ورله. دام ښځې له دوکه ورکول دي، د چا ښځې له دوکه ورکول دي چې د خپل خاوند برایانې ورته بیان شي، د کې دا چل دی او د کې دا چل. او دویم صورت دا دی چې د یوې ښځې د خاوند نه علاوه د بل کم یو سړي دومره خوبیانې بیان شي چې دغه زنانه خوارې ته په خپل خاوند کې هم خامیانې په نظر راشي، او د خپل خاوند نه پړه کې نفرت پیدا شي چې په افلانه سره خاوند دومره ښه دی او دا زما خاوند خو اسم نه دی، نفرت پیدا کوه. د یوې ښځې مخکې د دې د خاوند نه علاوه د بل سړي دومره خوبیانې بیانول چې د دې د خپل خاوند نړه تور شي، دام په دوکه کې راځي، دام دې سړي دغه سړي دې ښځې له دوکه ورکا، او چا چې د چا ښځې له دوکه ورکا نبی علیہ السلام فرمایي دا زمونږ نه دی. دریم صورت دا د شارحین د حدیث وی چې یو کس د چا ښځې ته داسې ووایي چې ستا خاوند سره خو ډېر مال دی،
ستا خاوند سره خو ډیر مال دی، هغه تا ته لږ ښکاره کوي، دی خو ډېرې ګټي، ته دنه ډېر څیزونه غواړه، ډېر مال ته غواړه، ډېرې پیسې ته غواړه وغیره وغیره. څوک چې داسې کوي، یو ښځه لمسی د خپل خاوند په خلاف باندې، نبی علیہ السلام فرمایي وي دا زمونږ نه دی. د ښځې مور پلاری کورونه خویندې هغه د خپل خاوند په خلاف چې لاړ شي لمسی یې، هغه هم په دې وعید کې داخل دی. که ګاونډي وي که بل څوک وي، دا د مسلمان کار نه دی. مسلمان به خیرخوا وي، د مسلمان په زړه کې بار وخت دا جذبه وي چې د ښځې او د خاوند کور د جوړي هر وخت. او نوکر او غلام له د دوکې ورکولو مطلب څه دی؟ وی د دې مطلب دا د شارحین د حدیث وای چې یو نوکر ته یا غلام ته ویلی شي چې د خپل مالک دا کور پرېږده، د نظه مړه لاړ شتې. خلاصه دا ده چې دا ټول شکلونه او صورتونه چې دا کم بیان شو دا انتهایی نازیبا دي، نامناسب دي. لکه که کافر کوي بې یقینه سړی بې ایمانه سړی نو خو بېله خبره ده، خو چې چا د محمد علیه السلام کلمه ویلې د هغه سره دا کارونه نه ښایي. او داسې کوونکي ته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دا زمونږ د ډلې نه دی، دا زمونږ د جماعت نه دی. الله دې زمونږ حفاظت وکړي.